دا یو مسله په معاشره کې ډیره زیاته عام شوې ده چې آیا ډیرې جنازې یو شي لکه 2-3 مړي راشي نو آیا د جنازه به بیله بیله کې او که په یو ځای به یې کې نو صحیح روایت ته دار قطنی کې 1828 نمبر دے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ د جنازه کوله او و جنازې په دې کې په یو ټیم حاضر شوي په دې کې زنانم وي په دې کې سړی وي نو عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ زنانا دای مخ کې کړي قبله طرف ته کړي کټونه واچول داغي قبله طرف ته ورپسې بیا د سړو جنازې کې خودلې او عمر رضی الله تعالی عنہ مخ ته سړی را نږدې شو زنانه لري شوي نو په یو زید وو کسانو جنازه وکړه هم دغه سی بل روایت ته په نسائی شریف کې 1980 نمبر دی د علی رضی الله تعالی عنہ لور مبارک ام کلثوم رضی الله تعالی عنہ او دا د عمر رضی الله تعالی عنہ بیبي وا دا وفات شو او د دې یو زوی وغم وفات شو جنازه سعید بن عاص رضی الله تعالی عنہ وکړه په دې جنازه کې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ موجود په دې جنازه کې ابن عمر رضی الله تعالی عنہ موجود کله چې جنازه وشو جنازه وکړه اول ځان ته د ام کلثوم رضی الله تعالی عنہ زوی مخې ته کې خود او بیا ام کلثوم رضی الله تعالی عنها کې خدا هغه قبله ته مخ کې کړه او جنازه وکړه یو سړی اعتراض وکړ چې دا څنګه چلو شو د 2 جنازې په یو جنازه وکړه نو د ټولو صحابه وو ته فرمایل او دا سنت عمل دی